اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ یاد کا چواغستا اللہ تعالی میثاق النبیین وعدہ ټول پیغمبرانو څخه میثاق معنا مضبوط وعدہ لما آتیتکم چه خامخا بدر کون تاسو تا من کتاب وحکمت دانشمندی حکمت مانا دانشمندی اعلیٰ درجہ دانشمند ہے نبوت تے ثم جاءکم رسول ابیا برازی تاستا رسول عظیم الشان پیغمبر رسول مانا عظیم الشان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق داغی پیغمبر صفت بداوی چی تصدیق کون کے بے لما معکم دا آغا مضامینو چکم تاثر دی لتؤمنن به نداستاس ڈیوٹی بسی تاسو با یقینا ایمان راڑی پاغبانے ولتنصرن امداد بکوئی داغ قالا اوی اللہ تعالی اقررتم تاسو اقرار کوئی یعنی منائی دا واخذتم علی ذالکم اسری قبل وی پدیبان اسری وعد زما پیمان زما سوچے قالو دوئے اقررنا ہاں مونگا اقرار کھو ہم با پی ایمان راڑو ہم با امداد کھو قال اوی اللہ تعالی فاشہدو تاسو گواہان شئی وانا معکم من الشاہدین ازون تاثرد گواہی ورکون کنے فمن تولا چاچے مخگوزو بعد ذالکا پس دے فاولائک ندا کسانم الفاسقون دا وائلیٹرز دی نو اللہ تعالی پا عالم ارواح کے نثار احمد داوری کے عالم ارواح کے یعنی کرچے انسانان تو فزیکل شکل کی نو موجود تش روحون موجود دی او دو روحون باب کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ان الارواح جنود مجندہ دا طول روحون دا انسانانو پا یوزای جمعو آغیزای تا وی حضیرت القدس دا وہ اسمانو دا پاسا حضیرت القدس انکلوژر آف سینکٹیٹی انکلوژر آف سینکٹیٹی یو دا سے خاص ځای دا پاکیزه گئے نو دا ټول انسانی ارواح په یو وخت الله تعالی په کلمه د کون پیدا کړ په دې کې مشر کشر نشته روح کې مشر کشر نشته دا کشرواله مشرواله پلارواله زویواله دا فزیکل سټرکچر سره تعلق ساتي پیغمبر علیہ السلام فرمائی فما تعارف منها ائتلفا کم روحنا چې آغا دنیا کی یو بل سره تعارف پیدا شو څه پیدا شو پیژندګلی پیدا شو ائتلفا نو دغه دنیا کې یو بل سره جوړ پیدا شي صحیح شو وما تناکر منها ادکم چې یا تعارف نو شو یا یو بل خوخ نکالتا اختلفا نو دنیا کې به دغه یو بل سره طبیعت نه لګي ځکه چې روحونه یو بل نه خوښ کړل تا اوس دغه عالم ارواح کې الله تعالی د عام روحونو ته یو خطاب وکړ سورہ اعراف آیت نمبر یوصل دعا تھا پیدا مکو کہتا ہوں وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ آیات کا آغا چواغست پروردگار استاد بنی آدم لا من ظهورهم داغوی دا شاگانونا ذریتون داغوی اولادونا یعنی دا سے اللہ تعالیٰ پا عالم ارواح کی دا عالم ارواح تا عالم مثالم ہوئی
یوصل دواتیا دواویا پیدا مکو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ یاد کا آغا چه واغستل پروردگار ستا د بنی آدم و د شاگانونا ذریتوں داوی اولادنا. نو دا سو گورا اللہ تعالی تا دا روحونا مشکلو د دیسرو نرو میجانو پا شکل کی میجیوی دسرو نرو میجانو شکل کی آو صحیح. نو دا سو گورا دا میگی دیو بل نراوتر لکا سنگا چه اولاد پیدا کی دیر شاگان اوتر نری میگی یعنی جس وقت اللہ تعالی ارواحان پیدا کر صحیح. نو دا آدم علیہ السلام روح ناصر اوتر اولا فسرن بس دا میدان ڈکش صحیح. نو اللہ تعالی ورطا خطاب وعشدهم دوی شاہدان کل غلا انفسهم پزانون اخبلو سی ورطا ہوئی وی الستو بربکم آیا نبائم زر ربستاسو قالو دوی بلا آو تب یہ زمونگا رب شاہدنا منگا اقرار کو یا گواہی ورکو اس اللہ تعالیٰ وی دا وعدم اتصلا واغستا ان تقولو یوم القیامت دا دید پارا چتا سو نوائے پروز دا قیامت انا کلنا غن حازا غافلین چتا کس سرو منگا دا دے خبرنا بے خبرہ. اللہ تعالیٰ بے خبرہ نہیں دا میرے پا نیچر کی واچولا نیچر تو واچولا پا نیچر کی لکا موجودہ فیزیکل دنیا کی منگو دا پا جینز کی دی دا پس کی دی نو دا فیزیکل سٹرکچر خود جینز بھی او دا روح نیچر بھی. دا فیزیکل سٹرکچر سوی جینز بھی دا روح سوی نیچر بھی فطرت بھی. نو اللہ تعالیٰ وی دا ربوبیت اقرار دا خدای دا ربوبیت اقرار دا میں دا روحونو پر نیچر کی واجب صحیح. نو اللہ تعالیٰ وی دیر پارا چی قیامت پر استاز دا پلیوان اخلی یہ رجی مونتا پتہ نو دا پتہ مونتا وی صحیح یا دا ٹیلنٹ ممکن ہو دا استعداد ممکن ہو دا صلاحیت ممکن ہو. اللہ تعالیٰ دا صلاحیتم دا ٹیلنٹم دا فطرتم دا بجلال تاچول دے عالم ارواح کی خبر دین کے لل. اس دے آیت کی یو خبر دا چی دوینا اللہ تعالیٰ اقرار واغست آیا زبستاسو رب نیم الستو بربکم نو دے ټول انسانان روحونه وي انکلوډینګ جارج بش او رمسفیلډ چاو تب زمونږ رب یې تب زمونږ نو سکله دی الله رب تسلیم کو ردی معنا دارا چې هغه د لارډ تسلیم کړی دی هغه د ګاډ تسلیم کړی دی هغه د کینګ تسلیم کړی دی هغه د ماستر تسلیم کړی دی هغه د رولر تسلیم کړی دی صحیح هغه د اونر تسلیم کړی دی هغه د پرووایډر او سسټینر تسلیم کړی دی. دا د یو رب دا دوه معنی دي. نمبر 1 لارډ نمبر 2 زره ما د ویل کې انګریزي کې لارډ نمبر 2 ګاډ نمبر 3 کینګ سلورم رولر نمبر 5 ماسٹر نمبر 6 اونر نمبر 7 سسٹینر اینڈ پرووائڈر. نو مانا دادا چوز دا لفظ رب دی انکلوڈ کول ټول کوالٹیز دا اللہ تعالی دا ورطولی تا چی لفظ رب دا انکلوڈ سر پارا یعنی دا شاملو دا اللہ تعالی ټول کوالٹیز دا. نو چی مونگا ربو منا نگور آغم رحیم منلے رحمانو منلے ستارو منلے غفارو منلے قہارو منلے ذوالجلال والاکرام منلے زکر دی لفظ رب کی دا ټول تصورات موجود دی. دی لفظ رب کی دا ټول پکی موجود دی صحیح. نو اس پتہ لگے دا چې وعده مو کړی دا نو وعده او پیمان باید چې سړی فالو کی فلفل کی او که سړی وایلیټ کی نو هی هیز ټو پے دا پرائس. یعنی کوم اگریمنٹ چې تا کړی نو چې کومه پارٹی او وایلیټ کی نو پرائس څوک پے کوي چې چا وایلیشن کړی صحیح. نو صلی الله تعالی کو دا وعده نه پامالای هغه مونږ ته تاسو به زرا دیم مونږ ویجیو ساين کړئ خبر دین کہہ رہا اس وائلیشن کب طرف نہ کی گی زمون طرف نہ. نو دا لاجیکل دا چھ وی ہیو ٹو پے دا پرائس صحیح شو. او سپیریئر او ساورن اتھارٹی سر چھ کله معاہدہ لري او هغه په عمل کې صحیح شو بیا خو د ګوانټانامو ته بوزي صحیح شو کدی نه کړي ته بوزي نه چې کړي دی بیا د خود بوزي صحیح شو. دا یو خبره. بل خبره
چې دغه د ربوبیت تصور د انسان په تحت الشعور کې یا په وجدان کې پروت دی. سوی ورته وجدان یا تحت الشعور. انګریزي کې تحت الشعور ته وایي سب کانشینس. سوی ورته سب کانشینس. او وجدان ته وایي انټیوشن. INTUTION انټیوشن. اوس کوم شی چې په وجدان کې پروتي یا په تحت شعور کې پروتي، نو که ظاهری طور سړی ته انکار هم کوي، ظاهری طور خو چې دې تنهایی کې شي، نو هغه وجدان او تحت شعور هغه ورته سیګنل ورکوي. وجدان او تحت شعور ورته څه کوي؟ هغه ورته سیګنل ورکوي. یو نمبر دویم چې تکلیف پې راشي، نو هغه وجدان او تحت شعور هغه انرجایز شي، هغه انرجایز شي، هغه شی ورته لایف دی. صحیح. او ما تاسو ته مثال درکړو چې برزنیف او د امریکای پریزیدنټ څوک هغه زمانہ کې لګنو جیمی کارتر دای په مالټا کې مالټا سټیټ نه جزیره ده کنه، نو په دغه مالټا کې په دې اوشن کې په یو امریکن شپ کې دای معاهده کوله د بیلسټیک میزایل بندولو لپاره. صحیح شو. نو چې هغه معاهده ساين کړه نو شیک هاند کو. نو جیمی کارتر دا خو یونیټر فنډامنټلز قسم کرسچین دی، خو برزنیف هغه دهریو. برزنیف څوک هغه ایتیستو دهریو، د خدای نه منکرو. خو چې کله او تکلیف کې وګن نو خو چې کله لاسه ملاول نو وی چې we must fulfill, otherwise we will be questioned by God Almighty. چاوي نه برزنیف وی ان هغه وخت تکلیف کې، بس تکلیف سره هغه وجدان سیګنل شروع نو به اختیار د سړي د خلینو خبره راوځي. به اختیار سړي د خلینو دا دې چې اوس وایي موږ یو داسې دوايي ایجاد کوو چې دا څوک 19 چې هغه ته انجکشن ولګو چې هغه ټول سکرټي چې سوره ده چې لګیا شي وایي. صحیح شو. خدای مسله روحاني ده، د دې لپاره فزیکل دوايي نه کار نه کوي. فزیکل دوايي کار نه کوي. دا درېمه خبره دا څومره پیغمبران چې الله را لېږلي دي دا صرف د دې یوې وعدې د یادولو او ریمایند کولو لپاره. حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي د پیغمبرانو ډیوټي څه چې بس انسانانو ته یاد کړي چې ګوره تا یو اګریمنټ کړی دی او ګوره وایلیټ نه کړي، ادروایز یو هیو ټو پے د پرایس. صحیح. دیټس ا ویری ډینجرس ثینګ. وایلیشن نه کړي. خبره ده. څلورمه خبره قرآن چې لومبنه وحی پیغمبر ته وکړه نو دا وحی په الفاظو کې ورته دا وعده یاد کړه چې اقرا بسم ربک، چې دا رب لفظ په وګو لګي او دا خبره دی یاد شي. صحیح شو. قرآن چې شروع کې نو لومبنه آیات کې دا لفظ ریپیټ کیږي الحمدلله رب العالمین. صحیح. اب بیا په دې قران کې په شلګونو ځای کې د رب 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 تکرار کیږي. نو چې اخر ته ورسي نو بیا درته په یاد دی چې قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. صحیح. دا درېمه خبره. څلورمه خبره منځ. پنځمه منځ چې اهم عبادت دی، پدې کې بار بار د رب تکرار کو مونږه شروع کو الحمدلله رب العالمین. رکوع تلاړ شو سبحان ربی العظیم، رکوع را بل شو ربنا ولک الحمد، سجدې تلاړ شو سبحان ربی الاعلى، د مانځه اخر ته ورسو رب اغفر لي ولوالدي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب 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 دې به تکرار دی. الله تعالی وایي چې دا سبق ګورئ ایر نه کې هغه پړومبه راځم که سبق تر کړه چې هغه صحیح چې هغه درته یاد دي. او شپږمه خبره چې کله انسان مړ شي او قبر کې کېښودی شي او دو فرشتې ورته راشي سوال جواب دپاره، نه یې تپوس نه کوي چې من الهک، ستا الہ څوک، من معبودک، ستا معبود څوک، بلکې ورته وایي من ربک، رب دې څوک.
صحیح د دې وجه چې ابتدا او انتها دواړه یو شان چې ته کنفیوز نشې ځکه هغه ټیسټ د دې لپاره نه چې ته کنفیوز کې خامخا نه بالکل سمپل طریقې سره چې کوم درس خدای او پیغمبر بار بار درکې چې هغه لفظ د نګړ ور نشي ځکه اوس در من ربک په ځای باندې وي چې من الهک ممکن ته کنفیوز دا اله رسول صحیح نو دا رب قد المبارك من شروط على ارواحنا خبر دې کې رااله دا یو شی دا عمومي اجتماع دا سوا عمومي اجتماع ټول انساني ارواحان including Abu Jahl, Fir'aun or all these people. بیا یو خصوصي اجتماع دا جنرال باډي او بیا بورډ اف ډایریکټرز صحیح دا جنرال باډي میټنګ و خو دې جنرال باډي کې شرط پسند نو ټول خلکو ویاوي صحیح دا روسو شرط پسند شو دا څنګه شو روسو به شرط پسند شو ابو جهل به ارسو شرط پسند شي دنیا ته راغی فزیکل سټرکچر نه خصوصي اجلاس دا د پیغمبرانو دروغونه خصوصي باندې شاو د پیغمبرانو دروغونه نو دا وړاندې نه وعده خو هغه کړی و لہذا دا غي د ریپیټ کولو ضرورت نو خدای نه د خصوصي ذمہ دارای په حواله باندې وعده واغستا چې هغه د نن سبق کې ذکر ده واپس پر سبق ته وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیات کا چې واغستا الله تعالی وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم چې یقینا در کوم بتاستا من کتاب چاته کتاب ورکړل وحکمت نبوت نو نبوت ټول ته ورکړل وحی ورکړل ثم جاءكم رسول بیا برازی تاسو پیغمبر عظیم الشان مصدق لما معكم نو دې وګور یعنی کې یو سره راغی بعینه هغه خبره کوي چې کوم ستا موقف دی نو داغه د مخالفت کولو څه تصور شته بس ته خو زموږ مرګره ځکه زموږ ستا موقف یو دی نو دا پیغمبر چې راشي الله تعالی وایي داسې نه کوي چې ګینه تاسو پیغمبرانو کوم خبره کړي دې سم مخالفانه تصور ورکړي خو چې کوم تصور تا ورکړي دي د اسلام یا د دین آسماني څلور بنیادی تصورات دا ټول پیغمبرانو ورکړي نمبر اول عقیده نمبر 2 عمل صالح نمبر 3 اخلاق او نمبر 4 دعوت او جهاد نو ټول پیغمبرانو دغه شی ورکو ها تفصیلاتو کې فرق دی څه شي کې تفصیلاتو کې فرق اداوم صرف د اعمالو دی څه نور تفصیلاتو کې فرق نشته صحیح اخلاق چې کوم د پیغمبر اسلام په دین کې اعلی اخلاق دی ابراهیم علیه السلام دین کې هم دغه اعلی اخلاق صحیح شو یعنی د پیغمبر اسلام په دین کې دالي چې کسره در باندې کمزور شه مخالف نه موافقه دا اعلی اخلاق دي مخالف ته کمزور شه نو څو کورسه موافقه نو د ابراهیم علیه السلام دین کې خدانو چې سره باندې کمزور شي به په مرای باندې چې اوس خو له موقع را سره نو واسه نه هغه ته موافقه صحیح شو یو عالی اخلاق د پیغمبر اسلام دین کې داو چې یو سړی چې د معاف کولو نه ناجایز فائدہ اخلي معافی نه اخلي ناجایز فائدہ اخلي نو بیا چې څنګه اخلاق درکړل نو ما شان اخلاق ورکا دا عالی اخلاق دي نه بد اخلاقی نه ده ځکه چې دا غره پر بل علاج نشته هغه کنن دي معاف نو سبا کور ته ذکر راځي او بد اخلاق سره ده ما خو سبا څه کوي چې سره په ما کمزور دي نو چې کمزور دي ورکړه ورسره خبره ده کړه دا حکمت عملی ته دا زموږ په پښتو کې ضرب المثل له په خواخو استاد وطن کې هم دا زموږ وطن کې هم دا چې دا باترومونه خونو نو خلک به سارا ته وتل صحیح مسارا کې به خپل هغه وخت باتروم جوړ دا باتروم وکنه صحیح صدر بدر باندې شندري چرتا د یو ټیلې پنا یا د سپنا بچی نه استو بل تقاضې به پوره کړې یو سړی ناس نو څوک بد اخلاق سره راغی صدر ته وتښتو صدر ته راځه خبيث غو نوجوان صدر ته وته نو بس هغه سر ځان وشک ارا پاسه ده نو جیب نه 15 قالدار راوغسته هغه والله ورکړي زنده باد صحیح اخو بد کردار سره هغه د خپل رمضان خلکو نو صدر راخم ای بس کوي 15 روپے برا کوي چا ورته تفکا کړ ډیر به خوندې دی وکړه په کار خدا چې دا مخ دې والے او ذلیل کړه دی
صحیح وینا چا سره به حکمت عملیون کې صحیح ذلیلې به بل چا باندې ذلیلې بل نو په سبا باندې یو بل سره تقاضا تناستو نو دې ورغه او داغه نه صدر راکاو سره چاکو بس راوېستل دیو اپر نکاح کاوی لا ما دیر پر تیارو ها او کنه د 3 روپۍ ورته سره پر ورکړه دې ته وایي څه حکمت عملی نو دا پیغمبران علیهم الصلوات و تسلیمات د دوی خصوصي اجلاسو نو الله تعالی ورته وی چې تاسو له بدر کوم څه نو ما وی چې عقیده د ټول پیغمبرانو یو شان اخلاق د ټول پیغمبرانو عالی ذمہ داري د ټول پیغمبرانو دغه دوه دعوت او بیا جهاد صحیح فرق صرف په اعمالو کې فرق څه کې اعمالو کې چې منځونه په مونږ سره دي بل شریعت کې سره د زکات شرع زمونږ سره دا غي سوا د روزې تعداد زمونږ سره دا غي سوا خبر ده کړه نو بس فرق صرف په دغه کې مصدق لما معكم تصدیق ان کے دعا سے چتا سر دے لتؤمنن به یقینا ایمان برالی دبانے ولا تنصرن امداد بکوید قال دا اللہ تعالی دی ته خطاب وک چتا سره چاله به کتاب در کوم چاله به نبوت ور کوم چاته به وحی را لګم چاته به شریعت ور کوم خو اخر کی یو پیغمبر عظیم الشان برازی صلی الله علیه وسلم نو یو وعده ما سره وکي چې پاغه به ایمان راړي او داغه امداد وکوي نو دا انډرسټوډ وا چې هغه پیغمبر کړه راځي نو دوی به ژوند دی یا بنی ژوند دي دا پیغمبران به هغه ژوند دی یا بنی ژوند دي خو معنا دا چې دوی به دا میسج کنوي کوي خلکو ته پر تابعدار ته بسکه دا میسج به کنوي کوي چې پیغمبر عظیم الشان چې کله راشي نو ایمان به هم راړي او امداد به هم کوي ایمان به هم راړي او امداد به هم کوي نو ټول پیغمبرانو دغه ډیوټي سره رسولې وا اره دی وجه دا سره ولیک یعنی لاجیکلی او منطقی انداز سره دا خبره داسې کلیر کیږي چې یو اجتماع جوړي څه شي جوړي اجتماع چې کې به خلک بیانات کوي دینی اجتماع خلک وسه کوي بیانات کوي نو اجتماعي مثلا شپږ غنټې خدایغه لپاره یو چیف ګیسټ وي او ته مهمان خصوصي سوې ورته مشر مولا صاحب هغه مهمان خصوصي خدا مشر مولا صاحب نه وړاندې لوکل مولایان یا نور علما راځي هغه هم بیان کوي څه کوي ته اجتماع کو شروعي بیانات هم شروعي اوس بیانات مولا خدا څخه نه کوي چې یو مولا براشي نور خلک په دین باندې خبره کوي هغه به ټول قماربازي شروع کوي صحیح شو دا چرګان څنګه وایي کو بل سره اسه کوئی کویل وایي تاسو زرکه څنګه وایي او بل سره یادا کوي ها کرک او یا اګایم څنګه وایي اګای څنګه وایي صحیح اوس دا څه خبرې خطر کوئی چې دین خبره وکړي صحیح خدا هر یو عالم چې کله بیان کوي نو بیان کې ورسره دا ذکروم کوي چې دا څومره خوشبختی ده مشر مولا صاحب را روان دي او ټول ته دا خاصه چې مشر مولا صاحب بیان به ډیر توجه سره اوري نو مشر مولا صاحب راځي هغه بیان کوي هم دغه دین بیان وکړي څه وکړي دغه دین بیان او چې مشر مولا صاحب راشي او بیان بس دا د اجتماع اختتام وي دا څه شي دا د اجتماع افتتاح نو دا ټول پیغمبران د آدم علیه السلام نه والي تر عیسی علیه السلام پورې دا ولیکا چې دا داسې لکه لوکل مولایان څه شي لوکل مولایان نو دیم بیان هغه کو د الله د یووالي د نبوت د خصالح او اعمال او د بهترین اخلاق او د ذمہ دارو پوره کولو خو ورسره هر یو ودا بیان هم کو چې د دې تسلسل په اختتام کې به یو عظیم الشان پیغمبر راځي صلی الله علیه وسلم نو داغه زمانہ چې چاو مونږه ایمان به پراړې حکومت پې کوي خبره ده کړه او هغه عظیم الشان پیغمبر چې راغی او هغه خپل بیان وکړ اجتماع ختمه څه شي اجتماع ختمه کم ډای سو سټیج جوړ شو بس هغه وران شو د اجتماع لپاره میدان کې کوم سټیج جوړ شو او څه شو ځکه چې مشر مولا صاحب بیان وکړ دې ته وایي ختم نبوت دې ته وایي ختم نبوت last and final prophet of Allah subhanahu wa ta'ala یا یو بل مثال زمونږ شیخ مرحوم ورکو رحمه الله به معصوم چې پیدا شي هغه تر ډریس ضرورتي د جامې ضرورتي ورته نه هغه په جامه باندې یو غس کپڑا لګي سره لګي یو غس
بیا یو وخت داسې راشي چې د یو ګز په ځای 2 ګزه لګي، بیا 3 ګزه لګي، بیا 4 ګزه لګي، اخر کې 6 نیمو یا 7 ګزه ته ورسي. پس خط قامت چې په خپل ځای ودرېږي نو څومره 6 نیم ګزه یا چلو وایه 6 ګزه 6 ګزه کړه نو دا 6 ګزه د تر مرګه پوری هي دغه 6 ګزه جامي کای کې کمه ځای کی نه ځکه بیا هغه د قد نه لویږي نه سکیږي نه سکی صحیح. نو خو ما 6 ګزه کپڑا ده هم داغې نه ډرس جوړیږي تر مرګه پورې. بیا هغه خیاط ته د نوې میرمن ضرورت نشته. او دا زما د جامې شي نو زما غرونه زور ټلیفون کوم سوګرانې دوی جوړې جامې ورکه نه دې ضرورت دې خپل میرمن راولېګا. خو زمونږ د کلی خیاطان چې ټول سره د میرمن پروت دی صحیح. هغه طرف کپڑا ورکه هغه جامې جوړې او بس هغه یې جوړې خبره دین کړه. نو شیخ مرحوم وي نو وارث وینټ نو اوسوشو چې آدم علیه السلام زمانه نه والے د نوح علیه السلام زمانه پورې دا زمانہ چې و د دې حیثیت داسې لکه نیو بورن بیبي چې یو غس کپڑا ولا پکار ده. نو آدم علیه السلام نوح علیه السلام زمانه پورې ډېر لوی شریعت نو بس ساده خبرې وي. څه شي ساده خبرې ډېر لوی تکلیفونه پکې نه و چې دا به کوي بیا به دا کوي بیا به دا کوي بس یو غس کپڑا هغه ولا کافي و. نوح علیه السلام نه تر ابراهیم علیه السلام پورې دا کپڑا شو 2 غزه زمانہ لگا لوی شو یعنی شریعت لگ زیاد شو. د ابراهیم علیه السلام نه موسی علیه السلام پورې دا شو 4 غزه. د عیسی علیه السلام نه د موسی علیه السلام دا 3 غزه. د ابراهیم علیه السلام نه د موسی علیه السلام پورې دا شو 3 غزه. موسی علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې شو 4 غزه. څنګه زمانہ لوي دا د عیسی علیہ السلام د رسول پاک پورې شو 15 غزه. او پیغمبر علیہ السلام چې راغی بل دا زمانہ د خپل قامت انتها باندې ولاړه زمانہ د خپل قامت په انتها ولاړه. نو بس هغه ته چې الله تعالی کوم شریعت ورکړ هغه بس پک غزه میرمن دي. څه شه ده 6 غزه میرمن ته تر کوم وخت تر مړېدو پورې تر کوم وخت تر نور دنیا مړې در سره قیامت ده. دې مثال باندې پوښښ صحیح. یو درې مثال ما پیدا کړل د موجوده زمانه مطابق د ایجوکیشن والا چې د آدم علیه السلام نه والے تر نوح علیه السلام پورې دا زمانہ راځي لکه ایلیمنټری کوم سکول کې و ابتدائي. د نوح علیه السلام نه والے تر ابراهیم علیه السلام پورې دا په میډل کې. د ابراهیم علیه السلام نه والے تر موسی علیه السلام پورې دا های سکول پورې و. موسی علیه السلام زمانہ کې های سکول ګریجویشن وشو. د موسی علیه السلام نه والے تر عیسی علیه السلام پورې دا یونیورسيټي لیول بیچلر ډیګري و. سوا بیچلر ډیګري و. د عیسی علیه السلام نه والے تر رسول پاک پورې دا ماستر ډیګري و. دا څه شی و؟ دا ماستر ډیګري و. او پیغمبر علیه السلام زمانه کې بس پی ایچ ډی اینڈ دیٹ از دی اینڈ. صحیح شو لکه پی ایچ ډی خو بس کافي نه. دا پیغمبر علیه السلام ختم نبوت ته دا بالکل معقول ریزنیبل او لاجیکل تصور دی. او څلورمه خبره که پنځمه ورسره دا ولیکه چې د ټولو پیغمبرانو په خاصو اوقاتو خاصو علاقو او په خاصو خلقو کې کار وکړ. هر یو پیغمبر یو خاص علاقې ته یعنی خاص وطن ته یو خاص قوم ته او د خاص وخت لپاره لېږل شو. او پیغمبر علیه السلام په عمومي انداز باندې د عمومي اوقاتو لپاره عمومي انسانانو ته راولېږل شو. د ټولې دنیا واحد منفرد پیغمبر څوک دی؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم. د ټولو انسانانو واحد منفرد پیغمبر څوک دی؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم. قیامت پورې واحد منفرد پیغمبر څوک دی؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم. خبره ده کړه
دلته چې خلک چې اول مسلمانان دي هغه مسلمانان چې دا خلک د دین خبرې همیشه دې په یوازې غوږ کې راځي دې همیشه غوړي ځان نشکی دا یو د هیڅ جنري چې دا وخت دې واځي شي دې د خبرو کې انسانی ضمیر دی چې الله تعالی په انټیوشن کې دا شی خو لري یعنی دا کوم سره چې ناروا هم کوي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې غل تاسو غل وایو غل چې غلا کوي زما مال پټای ستا مال پټای د بل مال پټای هغه وای دی خدا غلا کوي دغه پروفیشن دی صحیح خو دې بیا غلا خنه غړي دې بیا غلا نو فرید خان به شي عجیب خبره چې غلا خنه غړي کوله به نه صحیح نو شاسه کوئی نه پته اندازه ته وګوره الته مادیت په سور دی څه په سور دی مادیت په سور دی نو دې غلا خنه غني ځکه چې د کمال ایون غلا کړي پر دې نو کدار دنه سو غلا کې دې بغیر د بلول نه پیږي څه دې غلا ته خنه وای صحیح یعنی که غلا ته خویلې خو دې بیا خپل مال غلا کېدو باندې بد بنه مدد کړ نو خپل مال سو غلا کول ته پریدي بلکې کوم سره چې پېښور غلوي داغه نه خو 150 روپیا خو دې خو 50 روپیا مړ کوي کنه کې فرید خان نو اوس پته ولګیدا چې دې سره چې دا غلا د په نیچر کې دا ګنده شي صحیح اوس دې بلګیای په پیسو باندې قتلونه وکړي سبق په اجرت باندې قتل وکړي خو بیا هم دې داخنه غړي ځکه دته پته ولګیدا چې فلاني سړي زما د قتل لپاره پیسې غوښتي دي نو دې برداشت کوي چې اوس بس ناس تم راځي دې څنګه حقار دي زه کوم نه دې وږي دا وای نه چې سورہ پاسې د کور کې ما بم لزولې مدرسه شاه رحمت الله علیه فرمایي دا شی نه خدای په نیچر کې خو دي څه کې خو دي نیچر افغیر دین الله یبغون او الله تعالی فرمایل چې کله دا اخیری پیغمبر راغی علیه الصلاۃ والسلام نو د ټولو پیغمبرانو تعلیماتو په اساس باندې ذمہ داری د ټول انسانیت درجه باندې به ایمان لري د ټول انسانیت ذمہ داری دار چې په باندې به ایمان لري او الله تعالی فمن تولى بعد ذلك کچا مخ وګرځو په دې ایمان رانه فولای کوم الفاسقون دا وایلیټر دي ټرانسګرسر دي د باونډری نه اوړي دي د اسلام د باونډری نه اوړي دي چاہے کبان تعالی کتاب وای کار څه وای صحیح اوس الله تعالی فرمایي چې د دې پیغمبر اتباع نه کوي د دین نه قبلې نو دې معنا دا چې د الله دین نه قبلې نو د الله د دین نه علاوه دې بل څه لټای افغیر دین الله آیا غیر د دین د الله تعالی نه یبغون دوی لټول کوي وله اسلم حالانکه دې الله تعالی تګردن نهاد دې من فی السماوات هغه مخلوق چې اسمانونو کې دې اپزما کې دې توعن فرضا وکرهن اپنا رضا پر نو د خدای کوم تکوینی او فطری قوانین چې دي دا غینه سوغړه تاورش هغه سوغړه تاورش نه د بیماری دل دا د خدای یو فطری قانون دی موږ خدای منو د خدای شریعت او د خدای دین منو نو یوازې موږ نه جوړ کیو کافرانو چې څوک نه مني هغه نه جوړ کیږي صحیح شو خوراک او وږي کېدل دا د خدای یو فطری قانون دی چې ژوندې نه وږي کېږي با نو یوازې موږ وږي کیږو چې خدای دا قانون منو کافرانو وږي ای کوله بغیر د خوراک بل کار نشته یعنی فطری قانون ته دا تسلیم دي چې بڑا د بغیر د فطری قانون نه بل کار نشته صحیح شو بیا چې سړی خوراک وکي نو 2-3 غنټه بعد باتروم ته تلل دا د خدای یو فطری قانون دی دا خدای دیو چې پنګردي کې ورته نیچرل کارت وای صحیح ورته نیچرل کارت دا فطری ټلیفون دی صحیح سړی روان شي باتروم ته الکه څو شوی نیچرل کارت لاغره دی صحیح نیچرل کارت کړم چې تل سره هغه ځای تا الته کار خلاص کا نو دغه تقاضا واځي مو پوره کو چې خدای منو کنه کافرانو پوره کوي نو دې وجه الله تعالی وای چې کما زور کوله ادا فری ویل مې نه درکړې په دې دین کې نو دې فری ویل کې ممتاز داسې تابع وای لکه دا نیچرل قانون کې څنګه تابع یي ونه نیچرل قانون کې ته مجبور کړي الته استاواس نه چلی په نیچرل قانون کې استاواس نه چلیږي خو دې دین کې مې تعالی فری ویل درکړي ځکه په دې باندې د جزاء او د سزا دارومدار دی وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون دغ الله تعالی تا مخلوق واپس کوله بشي قل تو يا آمنا بالله مونږه ایمان راوړل په الله تعالی باندې وما انزل علينا اپاغه کتاب باندې چې نازل شوی دی مونږ باندې وما انزل اوس دې وګوره الله تعالی وایي چې دا جنگ ستاره طرف نه دی جنگ او اختلاف خو دې شروع کړل چې اهل کتابو جنگ او اختلاف کو يهودو او نصاراو شروع کړل تا خو دې شروع کړل تا خو بستا طرف نه خو بالو چې تا ویلې چې نو بیل ابراهيم څوک ته مونږ نه من
دا موسی او تورات سي دا مونږ نه منو دا عیسی او انجیل چاته وای دینه مونږ خبر نه یو دا زموږ په کتاب کې نشته نو دې معنا دا چې بیا جنگ چا شروع کړل رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه تو ورته خدا ټول منم زه خو دا ټول نو کاغی وای چې مونږ هم دا ټول منو خو بیا جګړه خلاص کړه څنګه دا ټول منو خدا دې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاغی وای چې نه دا منو خدا نه منو نو بیا شر د چا طرف نه دی یا خدا ولې طرف نه دی دا بالکل لاجیک خبره ده قل تورت وایا آمنا بالله معنا هغه سنگا کتلوګه نو غلوې کې ته ګودري سو يهوديانو نو ګودري سو يهوديانو چې سوال جواب شروع شو نو یو سوال معنا داو کوي نو تاسو خیال ده چې دا مسلمانان يهوديان او عیسایان دا ایکوال دي نو ما as a human being خدا ایکوال دي as a human being دا ایکوال دي ما تر دې حد هم ایکوال دي ټول ته پیغمبر راغله صحیح شو خو ما دا دین چې لکه څنګه ما خپل بیان کې وای چې د سٹارټ شو آدم علی السلام سره پروسس شپ نوح ابراهیم موسی عیسی علیه السلام باندې او کمپلیټ شپ محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو دې معنا دا چې دا ګاډ سٹارټ شو کوم زمانه نه آدم علیہ السلام نا اور دې فائنل سٹاپ کوم ځای دی محمد رسول الله سره صلی الله علیه وسلم نو ما اوس کوم خلق چې موسی علیہ السلام سره سٹاپ وک او مخ کی زینا no my that is a wrong stop in a wrong place and they are subject to citation they can't in the same way those who made a stop with Isa or with Jesus they have done the same thing a wrong stop in a wrong place subject to citation and those who approach the proper stop and the proper parking lot which is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam they are safe and sound صحیح هغه ډېر په دیو خاندل صحیح دی بل کوېسچن وکړ دی چې اسلام کې دا تصور شته چې مسلمان یهودانه ښځې یا عیسایانه ښځې سره نکاح کولی شي نه دا یهودي او عیسایي سړی دی ولې مسلمانه ښځې سره نکاح نشي کولی why that is not allowed because we as men he believe in the message of Moses and Jesus and that's why it's permissible for us to marry a Jew woman or a Christian woman. But people who do not believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is their problem. If they will, then they can go ahead. They should do that. قل آمنا بالله تو عیسائیانو خبر کې مسلمانانو کې لږ ګمراهان دي قل آمنا بالله او ایمان مراوړ الله تعالی باندې وما انزل علينا پا کتاب جنازل شوی دے مونگ باندے وما انزل على ابراہیم جنازل شوی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط او دا ټول اولادونو باندې نو بیان کچندرا بنی اسرائیل دا اسباط مانا اولادونه offspring of یعقوب علیہ السلام او offspring of یعقوب چې دی دایته اصلیت کې وایسه اسرائیل بنی اسرائیل دوی ته وایي چې یعقوب علیہ السلام د دولو زامنو اولاد دی دې څه وایي بنی اسرائیل موږ وایو چې دغه ټول څومره پیغمبرانو موږ ټول باندې ایمان راوړو وما اوتی موسی چې ورکړ شو موسی او عیسی تا والنبیون ټول پیغمبرانو ته من ربهم جانب درب د دوینا لا نفرق بین احد منهم موږ تفریق نکو په میز د یو کس د دوی کې و نحن له مسلمون موږ دغه الله تعالی ته گردن نهاد یو ومن یبتغ غیر اسلام نو پته ولګیدا چې د ټول پیغمبرانو دین او اسلام څه اسلام نو اس سے اسلام نہ علاوہ سو بل دین لٹائی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا سوچ لٹائی غیر دے اسلام نہ بل دین فلن یقبل منه نو دا بنی نبش قبلو لردنا وهو فی الاخرت ابھی بد آخرت کی من الخاسرین د زیانکارانو تاوانیانو خلقنا کہ فیاد اللہ قوما سرنگ اللہ تعالی گائد کی آغا قوم کفرو بعد ایمانیم چاہے کفر کرے پس دا ایمان لدوینا نو سمانا
چې دوی ایمان راوړل د موسی علیه السلام باندې، د موسی علیه السلام په کتاب کې داو چې محمد رسول الله باندې به ایمان راوړل. دوی ایمان راوړل د عیسی علیه السلام باندې، داغه په کتاب کې داو چې محمد رسول الله باندې به ایمان راوړل. نو چې اوس نه په ایمان راوړل نو پته ولګي دا د ایمان نه بعد کافران شو. کیف یاد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، چې هغه کفر کړي پس د ایمان له دوی نه. وشهدوا معنا د گواہی نه ده، وشهدوا عرفوا او غیدا پیجنی په دې خبر دي. وشهدوا دا پیجنی ان الرسول حق، چې دا پیغمبر بر حق دی. وجاءهم البینات، راغلی دوی ته واضح نشانه، راغلی دوی ته په دې باب کې واضح نشانه، یعنی دې په دې پیغمبر کې خطا کیږي هم نه، بلکې چې دې اولید ما تاسو واقع ذکر کړو چې عبد الله ابن سلام وای رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته راغی او زوم خبر شو چې دا ابو ایوب انصاری کور کې دی، نو زه سره د شاګردانو یې ملاقات ته، نو فلما رأيته عرفته، خو چې مولید ما دا خو ما غره تورات کې چې تذکرہ ده، تورات کې چې چا ساينز او نشانه او ټول سټیټمنټ ذکر ده هم دغه ده، اس نل شل فرق پکې نشته، صحیح 99.9 نه بلکې 101% هم دغه ده. صحیح بیا وای چې دوه درې تاسو نه مې وکړل چې لږ نور مزید کنفرم کوم، نو چې هغه جواب راکړ that was according to revelation، دا د موسی علیہ السلام د وحی مطابق نو چې د موسی علیہ السلام د وحی مطابق نو ورته جی بس ایمان راړو، نو ایمان مې راړو. ودینه بعد یو بل ډیلیګیشن راغی پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات لپاره، پیغمبر علیہ السلام سره د ملاقات لپاره. مې ما ورته جی زبر دې بلې کمرې ته راشم، د خلکو نه تاسو قدم يهوديان دي چې د عبد الله ابن سلام څنګه سره دی، نو دې سټیټمنټ وره صحیح. نو بیا کنه تاسو کې چې اچره غما ومني، نو دوی وایي چې هغه امکان نشي کېدی، نو بیا ورته اطلاع ورکړي چې خو زمانه دی، نو بیا دوی رد عمل وکړه. نو پیغمبر اسلام دغه ورته وکړ چې ډیلیګیشن ته عبد الله ابن سلام تاسو کې څوک سره دی، خو جی اتنټیک اتھارټي مفتی اعظم دی، اعظم سره مفتی اعظم دی، خو زموږ اتنټیک اتھارټي دی. صحیح وی ها بس بیا خو هغه کې نبی کې یو ډیګری فرق دی، دومره لوی سره دی چې نبی ته ډیر کلوز دی، پیغمبر ته ډیر کلوز دی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته کاغذ ما پیغمبري ومني او وی امپاسبل، امکان نشته. صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې ستاتوان دي اگر هغه له او هغه زما کلمه ویله زما پیغمبري منل ده، نو بس دا غي ریاکشن وینا هغه سفراډي ونه سره ده. صحیح څه چیټه ونه دروغجن ونه ده. خبر ده انکرال یو دریم د پیغمبر علیہ السلام بیبي د حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها د دې پلان حوی ابن اخطب دی يهودانو له سردار د خیبر مشر د خیبر بادشاہ. غزوه خیبر کې چې دغه علاقه فتح شو نو په قیدیانو کې حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها، دغه حضرت صفیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بطور وینځه، تاسو وینځه وایو، بطور وینځه ورکړه حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ. حضرت حسان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې زه غریب سره دا د هزار سردار د بادشاہ لور ده، تاسو څه هغه د حکمران لور ده، د بادشاہ لور ده، نو د بادشاہ لور ما سره څنګه گزاره کوي؟ نو ویجی خبره ده د دې بم د عزت نفس برقرار پاتې شي چې تاسو به توري وینځه وساتئ، کم از کم د پیغمبر کور کې خو وي، پیغمبر خو د دنیا او آخرت بادشاہ دی. خبره ده کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تجویز خوښ خو وحی ته انتظار وکړ. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمان جاری کہ صفیہ زما ٹینٹ ته بوزي، نو پیغمبر علیہ السلام ٹینٹ ته بوتله. صحابه مونږ دې انتظار کیو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به بطوري وینځه ساتي که بطور خزا خانمه، نو داغه شناخت چې که بطوري وینځه ساتي، بطوري وینځه نو مخ به ښکارای، بطوري وینځه ساتي مخ به ښکارای، که بطوري خزا ساتي نو مخ به بندوي او کجاو باندې به ور پردا چولي، کجاو تاسو کجاو باندې به صادره چولي هغه به بند کړی. نو به کله سحر شو او منځ شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ تیار شي چې سفر باندې صحیح واپس مدینه منوره ته. ان حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وای ماته وی چې انس به ما ویجی بیا کجاو باندې صادره تړه، نو چې ما کجاو باندې صادره تړو نو ټول صحابه ته پته ولګیدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به توري وینځ نه ساتي، به توري خانه به ساتي، پنه کای ساتي. صحیح شو
نو دغه حضرت صفیه وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی رجی تاسو کله مدینه منوره ته راغله دې زما د پلار او تر دام تاسو ملاقات ته راغلی دا هم تاسو پلار تاسو تروای کاکا کاکا اکا نو اکا او پلار مې تاسو ملاقات ته راغلی وی د شپې ما سوتن به دوی دواړه په یو کمره کې ناستل او خبرې به کولې نو هغه اکا مې کشرو او پلار مې مشرو نو اکا مې د پلار ته پوښتنه کوي چې وروره د دې سړي متعلق څه خیال دی بیا ورته چې مرګري خدای خیال خبره نه ده ته په نه پوهېږي دا هم به عیني هغه پیغمبر دی چې کوم په تورات کې او انجیل کې تذکرہ ده نو هغه اکا مې ورته چې ملګری نو بیا دغه څنګه راغلی بیا په کاته چې په مې راوړې کلمه مو ویلې او قبول کړې مې صحیح نو زما پلار ورته وی چې تلې ونه زه چې په دې ایمان راړم خو زما د بادشاہ بیړه غږ شو زما سرداري ختم شو بیا خو به دې فالو کو یو څه کو بیا خو به دې فالو کو بیا خلکو ته غوږ نه شي چې ما فالو کوي ټول خلکو ته ووا چې دې فالو کوي نو زه څه کوم خپل مشري او سرداري په داو لګو دې وجه الله تعالی وشهدوا ان الرسول حق دوی ته فتوا چې دا پیغمبر وجاءهم البينات اراغلوا دوی توازی نشانی والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی ہدایت نہ کہ قوم ظالمان اولئک دغه کسان جزاهم بدر دوی دادا ان عليهم لعنت الله چې په دوی لعنت د الله دی د فرشتو دی والناس اجمعين د انسانانو ټولو خالدین فیها همیشه به دوی په دې لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب نبشس پکول دوی نه عذاب ولا هم ينظرون ان بدویلا نبدوی ته انتظار کول شي چې بریک ولا ور کوي الله تعالی فرمای چې نه بدا کیږي چې کوم عذاب په کومه پیمانه باندې ورته روان دي چې لغوندي نرم کوي ورته نه نرمول پکې نشته یو او دا پکې نشته چې لنچ بریک ور کوي بریک پکې نشته ولا هم ينظرون معنا دا چې بریک بنور کول شي الله مو دې بچ ساتي الا شکر دې چې خدای مسلمانان پیدا کړی کني دا عذاب برداشت کو الا الذين تابوا مگر آکسان چې توبه کړی دا من بعد ذلك پس د دې ایمان راوړل دي واصلحوا اصالح کړی دی عمل خپل فإن الله غفور رحیم تاکي سره الله تعالی بخون کې مهربان لے ان الذين كفروا تاکي سره کسان چې کفر کړی دی بعد ایمان پس د ایمان لدی نو د ایمان راوړل موسی علیه السلام باندې او کفر یو په عیسی باندې ایمان راوړل په موسی باندې او کفر یو په عیسی باندې او د عیسی نه بعد په محمد رسول الله باندې کفر نورم زیات شي ثم ازدادوا كفرا ابيات ویجاسو کفر اعتبار باندې لن تقبل توبتهم د دوی توبه به هرگز نشي قبوله الا اچ ایمان راړي واولئک هم الضالون ادا کسان یقینا دا گمراهان لے ان الذين كفروا تاکي سرا کسان چې کفر کړي دې مړ شوی دي وهم کفار په دې حالت کې چې کافرانو فلن يقبل من احدهم قبول بنشي د یو د دوینا ملء الارض ذابا په اندازه ډکوالی د زمکه سره کده به تور رین سم به تور فدیه او به تور بدل ور کوي چې دا دومره پیسې واخلا خو جیل ته نظر دا دومره پیسې والا جیل ته نظر الله تعالی دا نه قبلي ولو افتدا به اگر کده فدیه ور کوي د غسرو اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دوی پر عذاب دردناک دی وما لهم من ناصرین استدوی پر مددگاران لن تنالوا البر اوس د دوی د ایمان لاره کې دوه شی نه رکاوټ د ایمان لاره کې دوه شی نه رکاوټ یو جاه او بل مال یو جاه او بل قسم جاه وای او بل منصب جاه معنا منصب عہدہ منصب او عہدہ د لوی جرګې منبري فار ایگزامپل یا وزارت یا گورنری یا ولایت دا لاره کې رکاوټو چې پیغمبر باندې ایمان راوړل خو ما مشري ختمي دي پیغمبر باندې ایمان راوړل دا ماته چې کوم وظیفه روانې ده خو بیا نه راځي خبر ده کله د دوه سيزونو الله تعالی وایي چې ایمان راوړل غواړي نو لومبه دغه دوه سيزونو قرباني ورکړي تایید لږ بقره ترس آیت نمبر 153 وګوره نه 153 نه ودره
آیت نمبر 15. ارے بنی اسرائیل بیان دے تفصیلی نو آیت نمبر 15 کې وګوره چې واستعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړي یعنی ځان سره هیلپ وکړي څه وکړي ځان سره کومک وکړي پس وکړي بالصبر پروزا صبر معنا روزا والصلاة اپمانځ روزا او پمانځ نو کوم سړی چې روزي ډېری نيسي روزه ډېر داغه د مال حرص کمزوري کیږي دا د انسان رحمت مطلب دی روزه چې ډېر نيسي نو کوم د مال حرص وي هغه کمزوري کیږي او یو سره چې منځونه ډېر کوي نو کوم د منصب او تکبر انداز شي هغه کمزوري کیږي صحیح نو صلی الله تعالی او چې د بدن د خپل نیچر اصلاح کول غواړي نو تاسو کې یو حب مال دی د پر روزي نیول شروع کړئ بل در کې حب جاد هغه د پر منځونه ډېر کوي نو منځونه چې سړی تندې پس مکه باندې لګي هغه نفس کمزوري کیږي خبره دین کې رااله نو اوس دغه آیت نمبر 15 والا مفهوم ذهن کې ساته نو د خپل سبق تراشه چې لن تنالوا البر یو خو دې لیټرل معنا ده یو ټیکنیکل معنا ده نو لیټرل معنا خو دا چې لن تنالوا البر تاسو نشي حاصل ولنه کی حتا تنفقوا مگر بعد دې چې خرج کړئ مما تحبون دا غمال چې کوم تاسو خوښوي صحیح مولانا دا شی په یو خپل شعر کې ویل دي چې هر چې دارې مولانا سوې وای هر چې دارې صرف کن در راه او هر چې دارې صرف کن در راه او لن تنالوا البر حتا تنفقوا دا آیت جمله ورسره دیم شعر کړی چې هر چې دارې مولانا دا کار ډیر کوي چې یو مې صرف په لوي بل وسه آیت یا حدیث اوالي دا ډېر له کمال ده شریف چې هر چې دارې صرف کن در راه او لن تنالوا البر حتا تنفقوا نو هغه د لیټر معنا غوښته ده او ټیکنیکل معنا کیپینګ ان ویو ډیټیلز اباوټ دی چلډرن اف اسرائیل چې د ایمان ولې نه رااله یو د حب جاده وجه یو د حب مال نو الله تعالی جواب ورکړي چې لن تنالوا البر تاکي هرگز تاسو لن تنالوا حاصل ولن شيء البر ایمان ځکه اعلی درجه د نیکای سره ایمان ده اعلی درجه د نیکای سره ایمان لن تنالوا البر هرگز نشي حاصل ول ایمان حتا تنفقوا مگر علی چې قربانی کوي انفاق معنا سره قربانی کول مگر علی چې قربانی کوي سو مما تحبون هغه شی چې کم تاسو ور سره ډیر محبت دی یو مال او یو جاه چې څومره د حب مال او حب جاه قربانی کړي نه دي ترغه پوری ایمان نشي راړي صحیح شو حب جاه او حب مال قربانی کړي نه دي ترغه پوری ایمان نشي راړي لکه خپل تور کې وګوره مولا ته ترغه نشي کې ناشته چې څو پورې تکبر د غونډه راکته شوی نه کړه تکبر غونډه باندې ناشته نو بیا ته خدای والے چې ازل ته اوس بګران ډای کې قاضي ته مخامخ ناشته نه ته خو تمره لوړ ځای باندې ناشته چې هغه چیرته را پریږدي ته مخامخ مولا ته کې لومبه به دغه تکبر قرباني کړي ته به الله راځي نو الله تعالی وې چې لن تنالوا البر هرگز تاسو نشئ حاصل ول ایمان حتا تنفقوا مگر هلا چې قرباني کوي مما تحبون هغه شی چې تاسو ډیر خوښوي صحیح اوس الله تعالی وای هر سړی بداولوي نه ما کې خدا شي نشته الله وای نه کوم څه چې قرباني کې ډګ ډګ لوی دی فإن الله به علیم وما تنفقوا من شيء هغه چې تاسو قرباني کوي څه شی چې وي فإن الله به علیم تاکي سره الله تعالی پاغه باندې عالم دی کل الطعام کان حلا لبني اسرائيل ټول حلال طعامونه حلال د بني اسرائيل لپاره from the very beginning اوس دا اوش په دای باندې حرام شو دا د ریزنینګ د وجه اوش په دای حرام شو ها د دې ریزنینګ د وجه یو مرغابي دوی باندې الای دوی باندې حرام شو د دې د ریزنینګ د وجه فیس دوی باندې حرام شو د دې د ریزنینګ د وجه سورہ انعام کې بیان دی
كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل مگر آج حرام کرے اسرائیل پزان فلبانی من قبل ان تنزل التورات مخکر دین چه تورات نازل شوه قل تورت اوایا فاتو بالتورات تورات راڑی فتلوا اولولی دائن کنتم صادقین کتا سرستنی فمن افترا غل اللہ الكذب پس چاچ جوڑول اللہ تعالیٰ بانے دروغ من بعد ذالکا پس دے فاولائکم الظالمون دا کسان یقیناً دوی ظالمان لی قل تورتا اوایا صدق اللہ خدای رشتہ ویلی دی خدای رشتہ ویلی دی فاتبعو تاسو اتباعو کئی ملت ابراہیم دا ملت دا ابراہیم حنیفا دا حنیف دا ابراہیمی ملت ٹائٹل دے دا داغے کوالٹی دا داغے کوالٹی دا او په ملت حنیف کې یو څو کوالټیز وی نمبر 1 داولی کنصار احمد نمبر 1 السهله چې دا آسان دی عمل کول په آسان دی نمبر 2 السمحه دا ډېر جنرس دین دی څه دی جنرس دین دی سخی او نمبر 3 البیضاء ډېر صفا او سپین دین دی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی جئت الیکم بالملت الحنیفیۃ السمحه السهله البیضاء تاسو ته میرا تر کړي په حنفی ملت د حنفی ملت ابراهیم والا السهله آسان دی السمحه سخی دی البیضاء سپین دی فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین او نو دے مشرکان سخا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا.